الحمد لله رب العالمين. الحمد تمام کامل تعریفنا لله خاص الله لرضی. کامل تعریفنا تمام الله جل جلاله دفارد. حمزه لام زبر ال حامیم زبر حم الحم دال پیش دو الحمد لام لام زیر للام کڑا زبر لا للہ حاضر ہی للہ. وقاریان د قرأت اغه په دې انداز باندې وي. ټیک شو. په دال باندې زبر او په ولنی لام باندې زیر د لله. د وقاریانو قرأت مذهب دا دی. حکومت کی بعضی دې تیر شوی دي چې هغه الحمدلله وي او بعضی دې تیر شوی دي چې هغه الحمدلله وي. باسي ضیا خپلات کی څه شي نه دراغسته څه شي ده وزلته یو حیران کن مسله تاسو زین تواچوي. الحمدلله 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 الحمدلله. وقاریان چې د قرات کینو الحمدلله وي. څنګه چې ما پټکو باندې تاسو ته وایو یو نقطه ده. بعض خلک تاسو ته قرآن کې اختلاف نشته. د قرآن د قرات وقاریان د دین هټ کر د نور قراتونه علماء کړي دي لکه سفیان بن عیینه رحمت الله تعالی علیه داغه به خپل قرات وای چې الحمدلله او وای چې فعل دلته مقدر دی او سو کوئی چې الحمدلله نو الحمدلله د قراتم پکې کې شتا دا خلک چې د دې نظام خبر کوي. تامن ته چې کم قرات را رسیدل دي په تواتر باندې د امام حفص کوفی او امام عاصم رحمت الله علیه کوفیانو قرات دي. دا قرات من تر رسیدل دی وجه مونږ چې قران کې اختلاف نشته. وجه دا چې مونږ ټول په یو قرات باندې د وخت نه روان د قران متواتر قرات سودی و قرات دي و قاریان یعنی و مذهب دی په قران کې دنن د قاریان تمام عرب او عجمی چې وای د امام حفص کوفی امام عاصم رحمت الله علیه کوفی په قرات باندې اگر ځنی خلک تاسو ته دین د مکه او مدینه نه راغلي او تاسو د کوفی د امام ابو حنیفه په مذهب باندې عمل کوئ نو تاسو جواب سور کوئ. حضرات تاسو چې کله جواب ورکوئ نو تاسو خاموش شئ چې او کنه سه خډیر خسته سوال وکړو. بس د دې سوال حقیقت واوره. تورته ته چې راکم قران په کم قرات باندې وي دا قرات د مکی دی که د مدینه دی او که د کوفی دی. خپل بتیا چینګ وته چې اډو پته ورته نشته چې دا رقم زی قرات دی او ورته معلومه من وای چې دا د کوفی قرات دی. د امام حفص امام عاصم کوفی رحمت الله علیه په قرات باندې تمام عرب او عجم قران ورته قرآن په مکه کې نازل شوی دی. بیا د کوفی د قاری په قرات بلی هغه وای قاری د کوفی دی نور د هغه قرآن د کم چې مکه او مدینه کې نازل شوی. ورته امام ابو حنیفه د کوفی دی نور د هغه دین د کم چې مکه او مدینه ته نبی علی السلام راوړل. او د دې لپاره یو دلیل او حدیث مبارک راځي. رسول الله فرمای انا مدینه العلم وعلی بابها. زد علم خاریم علی دروازه ده او خار ته شکل داخليږي نو په دروازه به داخليږي په دیوال چې داخليږي بیا ادب دا بیا ادب نیغ ټوف نو کله چې د علم د خار ته زین کوفه کې علي رضی الله تعالی عنہ دار الخلافه نو په کوفه باندې ورتيږي ځکه دروازه په کوفه کې ده. امام ابو حنیفه په کوفه کې ده. او چې کم خلک کوئی چې تاسو دین سلور ټوکړي کړل حنفي شافعي مالکی حنبلی تورته وي تا قران وو ټوکړي کړل
دا سوال دي چرته وکنه استا حسد صرف د امام ابو حنیفه سره او حسد د غټ انسان څخه داخله دا وکي ودی زګین کی ماته است عام اسی یو مسله و چې قرات ته کله نظر وکي و قرات ته تاسو ته ذهن تراشی چې په یو الحمد کې درې مذهب ما ذکر کړ الحمدلله الحمدلله او بل الحمد او په لام باندې زم پیش الحمد په دال زبر او لام باندې پیش لله بس چاته سره دا صرف دې زګینه پوری یو مسله زين تراله دا بعض خلکو اعتراض دي دا غي په جواب کې الحمد کې الف لام څه دي د الف لام څلور قسمونه دي الف لام جنسي الف لام استغراقي الف لام عهدي خارجي عهدي ذهني الف لام استغراقي دي مدخول تمام افراد تداخلي سمطلب چې حمد څومره تمام قسمونه او جنسونه دي دا ټول د الله جل جلاله د فارغ په دنیا کې تاسو ته څومره په نظر راځي د کم شي زم حمد کیږي دا په اصل کې د الله حمد مطلب څه تخول شربت راول ما وسو مال چې ماشاءالله ډیر خسته شربت دي نو اصل کې دا شربت تعریف دی کستا د کون کې دی چې چا دا شربت کړل دی نو شربت ته وي مصنوع او تا ته وي صانع په دنیا کې چې څومره سدي دا مصنوع دي او صانع الله جل جلاله دی نو د مصنوع تعریف په اصل کې د صانع تعریف استغراقي دی ته استغراقي مطلب دا دی نو تمام حمدونه چې څومره قسمونه او جنسونه دي خاص د الله جل جلاله د پاره د حمد په مقابل کې کتا سو ګورئ چې شی راځي زم راځي او دویم د شکر په مقابل کې کفران راځي شکر او کفران ناشکری ته او حمد صفات ته زم بدای ته ټیک یو مطلب دا لیکن یاد ساتئ ذهن کې دا مسله واچوي چې بعضی وای الحمدلله دا د الله جل جلاله په صفاتونو په اوچتو افعالو د الله جل جلاله باندې حمد ادا کولای شي شکر لله شکر د الله جل جلاله دا د الله په احسان باندې ادا کولای شي لیکن بعض علما چې دا قول ټیک نه دي ځکه دا علماء عرب چې کم عربي زبان پیژني دا غي اتفاق دی چې د شکر په ځای باندې حمد او د حمد په ځای باندې شکر راوړي شي یعنی په دوانو کې عموم خصوص مطلق عموم خصوص نسبت دی په مابین کې عموم او مخصوص دی په مابین کې د شکر په ځای کله حمد راوړي شي د حمد په ځای کله شکر راوړي شي لکه حدیث مبارکه او کی براش تاسو اول د حمد مبارک او بیا هم دا مسله ذهن تراش ابن کثیر رحمت الله علیه قول را نقل کړي فرمایي چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل د سبحان الله لا اله الا الله د دې موږ ته پاتې ده او الله اکبر لیکن الحمدلله څه مطلب دی نو علی رضی الله تعالی عنہ جواب ورکو چې دا کلمه الله رضان د فارغ واخه کړل ځان لپاره څنګه خواخ کړل او بل روایت کې د راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ته دنیاوی نعمت ورکړي شو او هغه په دې باندې الحمدلله ویل د دې دنیاوی نعمت نه غټ کار د الحمدلله وکړي د الحمدلله زیات الحمدلله زیات لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او کس وی دا کلمات یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك دا کلمات یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك پرشتي د دین ویری چې موږ د دې څنګه اجر ولرو الله ورته فرمایل چې تاسو بالکل دا کلمات ولیکئ اجر به زو یعنی تاسو د کلمات ولیکئ چې د بنده ویل یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك او تاسو څه پته لګي علامه قرطبي رحمت الله علیه بارک راضي هغه روایت را نقل کړل چې الله انسان ته دنیاوی نعمت ورکړي
دا دومره لوی نعمت نه دی لکه څومره چې الله دته په دې باندې د الحمدلله ویلو طاقت ورکړي توفیق ورته ورکړي د الحمدلله ویلو توفیق الله دې بنده ته ورکړي دا ډیر وی الله د دې احسان موسی علیہ السلام وی تور ته نو لار کې یو مالدار سړی و داغه باغ موسی ته چارته زم کوی تور ته د الله دیدار لم توري سینا ته اورته الله نه تفوس وکړي چې ستایو بنده دې اغله تا ډیر مال ورکړي آی کومول غواړي سم چالي موسی علیہ السلام ورته ټیک ده مخکې لاړ یو سړی وازان د دینامې پوری په خاورو کې پټ کړل موسی علیہ السلام ته وای چارته زی کوی توري سینا ته د الله خواته سم خبرو لزم وې د الله نه تفوس وکړه چې ستایو بنده دې او داغه صحیح سم نشته سب چل وکي چې ته ول مال ورکړي کله چې موسی علیہ السلام را واپس شو راغه باغ والاتی ته پوسو زما بارک درته الله سوي موسی علیہ السلام ورته فرمایي الله او فرمایل چې د توایا ته زمانہ شکر وکا چې کله ته زمانہ شکر وکي زمانہ د شیزونو عالم مال بدی کم شي او زه پاګنیم چې ناشکری کوم د الله خو شکریا ادا کوم چې ماته په دې باندې راکړي ما درته بدی بسویل چې حمد د الله شکر د الله په نعمت باندې کړو چې هغه الله ډیر زیات بیا راغه کوم چې خاور کې ځان پټ کړو لباس ور سره جسم د پټولو د پاره نو او ورته موسی زما بارک درته الله سره حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایي الله او فرمایل چې د توای چې ته ما شکریا ادا کوو زبردار عموما چا څه دنیایي نعمتونه نه هغه ناشکری کوي اکثر دی وجه ول الله نه نو دا هغه ناشکر او خلیق بنا شکریا عادت او یو خبره وکړه ما ته الله را کړی څه دي چې زی شکریا پی ادا کړ الله یو تیز باد هوا راوستا او پاکه مخاورو کې چې خپل عورت پټ کړو هغه هم تی پاسه وری خالی پرې عمر قرطبی په قول پس ویل چې دنیا کې تعالی الله غاړه درک دا دومره لوی نعمت نه ده لکه تعالی چې الله په دې غاړي باندې د الحمدلله ویلو توفیق درکو نو دا کلمه الله جل جلاله د ځان د پاره خواخه کړل د دین ثابتېږي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الحمدلله د شکر کلمه ده کله چې بنده دا وایي نو الله وایي چې بنده زما شکر ادا کړي لکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړي چې کله بنده وایي په موږ کې الحمدلله رب العالمین الله فرمایي حمدنی عبدی زما بنده زما حمد ادا او الله د حمد په دی باندې د حمد په کلمه ډیر خوشالي او حدیث مبارک کې دویم دا راځي چې افضل ذکر لا اله الا الله دی افضل ذکر وافضل الدعاء او افضل دعاء الحمد لله وثبت دا ذکر کوم چې دا مونږ ولې ذکر حمد همیشه چې مونږ ذکر کوو د کار په اخر دعا په اخر کې کومه دعا چې اخر کې راغلي هغه کې مونږ څه ذکر کوو حمد ذکر دا افضل دعاء الحمد لله او افضل ذکر لا اله الا الله علامه قرطبی رحمت الله علیه دام نقل کوي چې د علماء یو جماعت چې ده هغه فرمایي علامه قرطبی رحمت الله علیه چې هغه وایي چې الحمدلله د لا اله الا الله نه افضل ده وجه دار چې بده کې د الله حمد او توحید دوانه بیان شوی دي او فلا اله الا الله کې صرف او صرف د الله توحید بیان شوی دی لیکن د لا اله الا الله مبارک بعض علماء وایي چې لا اله الا الله ویل افضل ځکه د ایمان او د کفر په مابین کې د فرق د پاره راوړل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې زمانه مخکې تمام انبیاء کرامو چې افضل کم ذکر کړل او کم کلمات ویل هغه د لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله افضل خپل زبان ده هر یو خپل فضیلت په خپل زبان دي ها ما درته دا ذکر کا چې الحمدلله دا جمله الحمدلله دا کله راوړل کیږي دعا دي ته ولې ویل شوی دی چې افضل الدعاء الحمدلله امام بخاری چې خپل کتاب ختمه یم سبحان الله وبحمده دا کلمات راوړي اول سبحان الله بیا حمد ذکر
منز ټول دعا ده منګي چې شروع کو د الحمدلله لیکن کله چې امام غلط شي یا بس منګ الحمدلله نه وایي منګ بس د الحمد بجای سبحان الله وجه سبحان الله معنا ده الله چې دی هغه پاک دی الله پاک دی د نقص او د نسیان نقص کمی ته وي نسیان هېری ته وي او مولوی صاحب تر دویم رکعت نه پاسې دی تا چې چل وکړو نقص دی وکړو دویم رکعت کې ناسته ده تشهود ویل دی او دویم نسیان هېره دی وکړه په دویم رکعت نه بعد بکینی موږ الحمدلله نه کوفی ته یو صحابي راغلی غالبا مغیره رضی الله تعالی هغه چې کله پاسې درستو پسې خلک کوي سبحان الله یعنی مولوی صاحب تا یې راوکړه او تا کمې او ورته مخکې آواز وکړي سبحان الله سمورا چې زه خو بنده یم او د بنده صفت دا دی هغه یېرم کوي او هغه کمیم کوي او یېرم کوي هغه الله دی چې کمې یېرن نه کوي موږ بس الحمدلله نه وایو الحمدلله همیشه موږ په اخر کې وایو الحمدلله موږ سوایو په اخر کې وایو سوجنه لکه د منځ نه بعد استغفار ولي منځ کې چا ګناه کړل نه یا باتروم نه بیت الخلا نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسوي غفرانك استغفار به وای الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني سوجنه به وای ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان به هر وخت د الله په ذکر باندې تر او دای امت تم تاکید ورکړل چې خپل زبان د الله جل جلاله په ذکر باندې لون ساته نو یا الله په ځل کې خو بیا هم تنیر کړي لیکن اد زبانی ذکر نه سواقت د پر محروم دی وجنا رسول اقدس صلی الله علیه وسلم غفرانه کوي موږ د منځ بعد استغفار دی د پر وایو چې به منځ کې رانه سکه مې کو ته شوی پاغي باندې استغفار وایي علماء فرمایي زمون به عمل ساملی من خو په خپل عمل په سیروست بیا م استغفار وایو من خو عملم ګناه الله دې معافي وکړي افضل دعا الحمدلله دا لکه خوراک چې کله ختم کینو په اخیره کې موږ ذکر کو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين باتروم نه چراوز غفرانك الحمدلله الحمد وای د خوب نه چې پاسو الحمدلله الذي احيانا وای خطبه چې ختم شي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين سوره المرسلات سورة الصافات کله چې ختميږي والحمدلله رب العالمين د انبیانو بعد ذکر د حمد کی وجه صدې کې ته جمله بلخه د حمد د محمد او د احمد اصل ماده حمد یعنی محمد د رب هغه نبی دی د الله د حمد کړل چې نه د دنه وړاندې چا کړل نه د دنه بعد چا کړل او دا صفات خو هغه انبیاء تم خو دلې شو امت محمدون د دې وجنه ور کړی شوی د امت د الله د حمد کوي چې مخکې امتونو نه دی کړل او محمد الله زمون نبی ته دان ولي ورکړ محمد اصل ماده حمد والله اخیره کې حمد ذکر کوي د هر چیز اخیره کې دعا چې کله اخیره کې راځي نو خامخا به حمد ذکر نو د انبیانو بعد چې کوم راځي ابو محمد دا د حمد د ماده نه راځي ٹھیک شه اخیره کې چې کوم راځي ابو محمد او مطلب دا چې دا به الله د سنا کوي چې د دنه مخ کې یو نبی نه د کړي بعد کې نه شي نو چې د بشانته حمد د الله جل جلاله چا نه دی کړي نو ثابت دا شو چې محمد مصطفی په تمام انبیانو کې احسن عملا دي او په کائناتو کې د ټولو نه اعلی درجه د انبیانو ده او په انبیانو کې د ټولو نه اعلی درجه د محمد مصطفی شو نو زموږ عقیده ثابت شو او ما مخکې درس کې ویلو چې تاسو ته زیات په دې کې عقیده ملاويږي زیات به عقیده ملاويږي وس چې کوم خلکو دا خبره کړل چې د کائناتو د پیدایش اولنۍ مسأله الله په الحمدلله بس کې بیان کړل چې ما ثابت کړل تاسو
د کائنات د وجود وجه سوا د کائنات د وجود وجه قران ذکر کوي هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا څومره چې تاسو ته په نظر راځي الله تاسو د فار پیدا کړل نو تمام کائنات پیدا د چار پار دي د انسانانو د پار دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او د انسان او د پیری د پیدایش مقصد د الله بندگی ده او الله بیا وایي چې انسانانو په تاسو کې زخیمه ليبلوكم ايكم احسن عملا چې په تاسو کې څوک احسن عملا ده زه تاسو ته دا خو دلغواړم نو چې مونږ کله نظر وکړو یو احسن عملا او یو اکثر عملا ما ډېر په دلایلو باندې ثابت کړي خبرې دي دومره ځین ته واچوي چې احسن عمل او نسبتا عمل کم دی او نتیجه زیات ده او اکثر عمل نسبتا خو عمل زیات دی نتیجه کم ده د ټولو انسانان پرې ده بس د دین بلال شو د انبیاء په درجه باندې به یو دلیل صرف دلته تاسو ته ذکر کوم چې مثلا ذهن تراشي نوح علیہ الصلوۃ والسلام 900 کال تبلیغ کړل 1400 سال عمر رانه کړل 900 کال تبلیغ اپینځات یا کسان مسلمانان کړل نو 900 نسبتا زیات زندگی ده لیکن نتیجه پینځات یا کسان دي ته اکثر عملات چې نسبتا عمل خو زیات دي لیکن نتیجه کم ده د تمام انسانانو نه عام انسانانو نه صحابانو د نوح علیہ السلام درجه ډیر اعلی لیکن زه د انبیاء په مقابله کې او چې دویم طرف ته مونږ کله رسول الله کو ته نو دریش کاله تبلیغ کړل او 1,40,000 کم به صحابه کرام تیار کړل د دنیا ته ور کړل نو نسبتا دریش کاله ډیر کم عمر دی لیکن نتیجه د لاکو زیات صحابه کرام تیار ول دي دنیا ته ور کول دي ته وای احسن عمل او قران سوی احسن عمل شریعت سوی احسن عمل مطلوب دی زين تراله دوی د تمام انبیاء مثال وایي 1,24,000 انبیاء راغلي حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمای اهل الجنه 120 صفه جنت والا به یوصل شل صفه 80 هذه الامه اتیا صفونه بزماد دی امتی او باقی صفونه به د نور انبیاء د امت یو سلسل صفونه کې سلويخ صفونه د باقی انبیاء د امت دي او اتیا صفونه صرف او صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت درش کال تبلیغ او نتیجه اتیا صفونه او زرګونه کلونه دنیا پیدا شوی د آدم نه تر عیسی پورې زرګونه کلونه مهنت انبیاء کړل سلويخ صفونه به جنت ته ځي نو انبیاء ته ویل شي اکثر عمله مصطفی ته ویل شي احسن عمله او د دنیا او د کائنات د پیدایش مقصود احسن عمله دي لہذا د ټول ارسل پیدایش مقصود احسن عمله او احسن عمله چې موږ ته محمد رسول الله ثابت شو محمد رسول الله احسن عمله دي د کائنات پیدایش احسن عمله د محمد اصل ماده حمد ده الله د قران شروع د دینه کړل دین اشاره ده ک کائنات ما پیدا کړل دي مراد می محمد رسول الله دی داول نه چې ما کائنات پیدا کول مراد می محمدی مصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث کې مدارج آدم علیه السلام نه کله خطا وشو خطا ورته اجتهادي ګناه ورته نه در رب نه دعا غوښته یا رب انی اسالک بحق محمد یو دعا قران کې ده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دویمه دعا د مصطفی په حدیث کې ده علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه را نقل کړل آدم ای رب زستان دعاکم بحق محمد فوسیله د محمد رسول الله ان تغفر لي چې تمات بخنه الله ورته فرمایي کې عربت محمدن ولم اخلق ما خلا محمد پیدا کړي نه دي تاسو څنګه پیژاند آدم ورته فرمایي رب کله چې تاسو پیدا کړم فرایت علی قوائم العرش ما نظر اوچت کړو نو ما ولیدو د عرش د فلو سره دالی کله شی لا اله الا الله د الله او په واس محمد رسول الله نو ربا زمازین کې دارالو چې دا نوم به د ډیر اعلی انسان د ډیر اعلی ذات نوم دی چې د الله د نوم سره په واس الله لیکل الله ورته فرمایي صدقت یا ادم ته رښتیا ویل که چرته ما محمد نه پیدا کولې ته به مې نه پیدا کړې
چې ادم نه پیدا نو ستا دا به ستا دا چې پیدا دی دا غنه ته پیدا نو دا د ادم برکت او ادم چې پیدا دی دا د محمد برکت. لہذا ثابت شو د کائنات عطا وجه مصطفی، د کائنات بقا وجه مصطفی. الله جل جلاله دی عمل کول توفیق راکړي. معنی څه شو؟ الحمد ټول کامل تعریفونه لله خاص د الله جل جلاله د پاره دی.